او د پیغمبر علیه السلام نه چې نقل کوي نو یو مشهور صحابي دی حضرت صہیب رضی الله عنه، هغه دا واقع نقل کوي. حضرت صہیب فرمایي یو ظالم بادشاه تیر شوی، دا بادشاه د عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام د زمانې په منځ کې تیر شوی دی، او دې زمانې ته زمانه د فترت وایي، زمانه د جاهلیت وایي. پیغمبران قطع شوي، پیغمبر نه راته، عیسی علیه السلام نه پس بل پیغمبر نه راته، د پیغمبرانو تعلیمات ختم شوي او رسول الله مبارک چې د آخر زمانې پیغمبر دی د هغې انتظار کېده. لکه اوس چې موږ څنګه انتظار کوو چې مهدي به راځي، او موږ انتظار کوو چې دجال دی ورپسې عیسی علیه السلام به راځي، دقسې د آخر زمانې د پیغمبر انتظار کېده. نو چې پیغمبر نی او د پیغمبر تعلیمات ختم شي نو جهالت راځي، نو دې ته دور د جاهلیت وایي. وحی بنده د وحی نه راځي، پیغمبر بند پیغمبر نه راځي، او زمانه د جاهلیت شروع ده. نو یو بادشاه دی، د هغې بادشاه سره یو جادوګر و کاهنو، او دا چې کوم بادشاه دی د دې بادشاه خپل نوم خو جدا دی، خو په زونواس یوسف مشهور دی. زونواس دا دی بادشاه پې مشهور و، یوسف زونواس، او دته به تبع وی، ځکه چې دا د یمن په بادشاهانو کې و. د یمن بادشاهانو ته به دوی تبع وی، د هر بادشاه لقب به تبع و، او د خپل نوم زرعه و، زرعه د نوم او تبع لقب، او زونواس یوسف باندې دی مشهور و. نو د سره یو کاهن و جادوګر و، دی بادشاهانو به دا کاهنان ساتل او جادوګران به ساتل، هغوی به ورته د خوبونو حال وی، هغوی به ورته د ستورو حال وی، دا نجومیانو چې داسې به کېږي داسې به کېږي داسې به کېږي. اوس هم ځای په ځای دا نجومیان شته دی، کاهنان شته او کوډګر شته. دا مشهور د ساحرانو د کوډګرو استاذ و امام او ډېر لوی قابل سړی و په دې نجومو کې. نو دغه ساحر کاهن دی بادشاه ته وی یوسف زونواس ته چې زه مرم بوډی، او که زه مړ شم نو زما دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک داسې نی چې دا علم هغوی بیا پیدا کړي. دا ګورې حضور پاک حضرت صہیب رومي ته دا واقع ذکر کوي، د نبی علیه السلام خپله مبارکه واقع ده. نو چې زه مړ شم دا جادوګر وایي نو دا علم به ما سره قبر ته لاړ شي، بل به څوک هم نی چې هغه دا علم بیا خلکو ته وښیي او یې زده کړي. نو یو هلک ماله وګوره چې زه هغه ته د خپل علم وښیم، که د سبا مړ شمه نو چې تا سره زما دا علم پروت دی. خو هلک به داسې ګوری چې هغه کې دوه صفته یو به د هوښیاري قابل وي، او دویم به د ښه نسب سره تعلق لري، شریف النسب چې د بهتر نسب سره تعلق لري. نو چې داسې هلک چې هوښیار او قابل چې دا علم ورته وښیم چې دا زده کړی شي، او چې د ښه نسب سره تعلق وي، نو د ښه نسب والا خلکو خلک قدر او عزت کوي، احترام کوي، نو د ده به بیا د دې علم پوره ترویج به وشي. یو عام غریب کور کې یو هلک علم وکړي، او د یو عالم په کور کې یو سړی علم وکړي، د دواړو منځ کې دا خلک په حقیقت کې خو خدای ته چې څوک نږدې دی هغه وي، لیکن خلک بیا د هغه لږ زیات قدر کوي. بادشاه دا خبره خوښه شوه، او یو خپل خانداني هلک ډېر هوښیار او قابل هغه یې وله منتخب کړ چې دا هلک هوښیار هم دی قابل هم دی او زمونږ خانداني دی، د ښه نسب سره هم تعلق لري. نو ورته ویې بچې ته ځه د جادوګر له د راهب له د نجومي له او دا علم ته زده کړه. دا هلک به تا هغه نجومي راهب له نجومي کاهن له جادوګر کوډګر له او څه یې زده کول. دی به روزانه سهار ته مازدیګر مثلا راته به په دې لاره کې یو عیسایي راهب و د هغه عبادت خانه وه چې دا هلک په دې لاره ځي، د دغه عیسایي راهب د عبادت خانې ولیده. نو هر ناشنا شي سړي له خوند ورکوي، د ویل لکه دا جونګله کې څوک اوسېږي نو دې ورننوه چې ورغی هغې کې یو بوډا سپین ږیری سړی ناست دی او د الله عبادت کوي. دغه بوډا عیسایي دی، د عیسایانو راهب دی، خو سوچه مسلمان دی. هغه عیسایي نه دی چې عیسی علیه السلام ته خدای وایي یا د خدای زوی ورته وایي. اوس عیسایانو کې اوس هم راهبان شته، خو اوسني راهبان په سمه لار نه دي، دا ګمراهان دي. ولې؟ ځکه عیسی علیه السلام ته څوک دریم خدای وایي، څوک ورته د خدای زوی وایي، او څوک ورته نفس خدای وایي، وایي خدای راغلی دی او په ده کې ننوتی دی عیاذا بالله. خو هغه راهب نو، هغه په انجیل پوره پوه و، هغه په عیسی علیه السلام باندې پوره ایمان و، او عیسی علیه السلام ته د خدای پیغمبر او د خدای بنده وي، نو هغه سوچه مسلمان و. نو دا ماشوم دا هلک چې دې د سره کېناسته، نو د هغې عبادت وله خوند ورکړه. نو چې اوس دې لار باندې ځي نو د اول د عیسایي مسلمان د راهب سره ناسته کوي، او چې واپس راځي د هغه جادوګر نه نو بیا د سره ناسته کوي. د ده دا شی خوښ شو، خو هغه هم نشي پرېښودی، که هغه پرېږدم نو بادشاه به وایي چې ما ته منتخب کړې په ټول رعیت او په ټول قوم کې، خرچه در باندې زه په تعلیم خو خرچه هم کېږي،
ستا مور پلار له ته ګټه کې د هغې تنخوا ستا په دې زه ورکوم او راهب او پادري مې مجبور کړی چې تا ته دین او علم وښیي خپل، نو ته پکې نخرې کې. نو بادشاه نه هم یارېده. خو چې دی به کله بادشاه ته خاندان ته راته نو هم به لیټ راته، ځکه لار کې به هغه عیسایي پادري سره یې وخت اخیسته او که هغه خپل جادوګر استاد له به ته نو هم به لیټ ته. نو دلته به ورته دی غوسه شو ته ولې لیټ راځې، هلته به ورته هغه غوسه شو چې ولې لیټ راځې. نو ده د دې عیسایي راهب سره مشوره وکړه چې کاکاجي زما خو باباجي ستا دا شی ډېر خوښ دی او ستا دا دین مې خوښ دی، خو چې تا سره ایسارېږم تا نه زده کړه کومه نو چې کور ته ځم نو هلته راته بادشاه قاري، او چې پادري له هغه او جادوګر له ځم نو هلته هغه قاري چې ناوخته دې کړې. نو ده ورته وی بل څه خو نه کېږي یو خو بهانه به درته وښیم چې کله جادوګر له ورشې او درته وایي لیټ رالې وی کور کې لیټ شوم، او چې کله بادشاه له واپس لاړ شي او هغه وی لیټ راشي نو ته جادوګر سره لیټ شو، بل څه علاج خو نه کېږي. نو دې هلک به دا چل ولکاو، دلته دین زده کوي هلته جادو زده کوي، دلته ایمان زده کوي هلته نجوم زده کوي، دلته د انجیل او د خدای علم زده کوي، مسلماني زده کوي. موږ ورته مسلماني خو زموږ د دین نوم دی خو بهر کې دلته مسلماني زده کوي او هلته جادوګري زده کوي. شش و پنج کې د دې غریبم نو یو ځل په لاره را روانو او په لاره یو لوی حیوان دی ځنګلي او لارې بنده کړې شرمخ دی زمری دی هر څه شی چې دی، خو نبي علیه السلام مبارک ورته یو دابه یو حیوان ویلی دی، یو داسې حیوان دی چې ټوله لارې بنده کړې. خلک هلته م ولاړ دی او دلته م ولاړ دی او شارع عام کې دی، نه څوک په داسې ورتلی شي یېرېږي او نه څوک په هغې راتلی شي او غزار هم پرې نه شي کولی. غزار کې هغه درپسې حمله کوي چې دا هلک راغلی ویې کتل دی خو هم جلوس دی خو هم جلوس د دنیا خلک دی، هلکه دا څه چل دی دا جي ځنګلي څه شی راغلی دی او په دې لار کې ملاس دی، نه ځان له قول هم نه شو کړه را باندې حمله نه کړي. هغه خلک هم غزار نه شي کولی چې غزار کې په حمله نه کړي او په غزار به څنګه وکړي، په کاڼي خو شی نه وایي ځلېږي، غزار خو په کاڼي ولي که نه نو په کاڼي به ولګي نو زخمي به هم نه شي، در باندې به راغر وي بیا به څه کوې. لوی مصیبت دی. دې هلک وی راشه مقراله زم په شچو پنج کې یم چې دا ملا صاحب په حقه دی د عیسایي او که هغه جادوګر په حقه دی، ظاهر کې خو راته دا شی ښه ښکاري جادوګر خو مشرک دی کافر دی، اخو یو خدای نه مني. وی دې خوا شي خلک اخوا شو، چې خلک اخوا شو نو دې هلک دا کاڼی راواغېست او چې کاڼي اوچت که وی بسم الله او په دې زړه کې څه وایي یا الله که دا راهب په حقه که نه د عیسایي دا ملا صاحب که دا په حقه نو خدایا په دې کاڼي دا شی چې ولګي او مړ شي، او که دې په حقه نه او هغه جادوګر په حقه نو بیا په خدای مه وجبه. اوس به پته ولګي چې کوم یو په حقه دی. نو دې چې کاڼي څنګه اوچت که الله که دا پادري په حقه که نه دا راهب نو دا شی مړ کې چې کاڼي اوچت که او کاڼي شغال که په ټس باندې هغه حیوان په دا سر ولګېده او لتې وټکولې مردار شو. اوس په کاڼي په سر لګېدل هم ګرانه خبره ده، لرې ځای نه ولي نږدې خو نه دی ورسره او بیا د هغه مړه کېدل هم څه وړه خبره نه ده، خو بس الله پاک دا کاڼې د هغه زمري دپاره داسې کوي لکه چې په ټوپک یو سل ډزولې او بس سات یې وښیي. په دې زمرو خلک په ټوپک هم ډزې کوي او مري نه راغورځېږي نه دې کې دومره وازګې مازګې وي. هغه لتې وټکولې او بس مړ شو او ټولو خلکو ته لاره ازاده شوه او خلکو خو دې نه دي خبر چې دا هلک د دې ملا صاحب نه څه دین زده کړی ده، انجیل شریف یې زده کړی دی، د مسلماني زده کړې ده. نو خلکو چغې کړې غلام جادو زده کړی دی هلک، هلک جادو زده کړی دی. خلک وایي دا بادشاه جادوګر له لېږلی دی، هلکه کمال وشو جادو یې زده کړه او څه ناسته کار یې وکړه. وګوره که نه جادو، وګوره که نه نجوم، وګوره کهانت که نه هلک دی او لږې ورځې لاړ او بیا دې دونه شی زده کړه چې دا دې ټولو خلکو ته یې لار وکړه په یو ټس باندې هغه لوی شرمخ او هغه لوی شی هغه مړ کړ. نو خبره ورو ورو خورېدې دې غریب خو غږ نه کوي چې شی یې لوړی دی، شی یې لوړی دی، دا جادو نه دی وجلی، دا نجوم نه دی وجلی، دا خو زما رب مړ کړه. الله اکبر. او کوم رب مې مړ کړه؟ هغه رب چې هغه په لاره کې هغه پادري د کوم رګ عبادت کوي، دا خو هغه مړ کړه خو غږ نه کوي کوم نو جنجال جوړېږي. واقعات داسې وشو، واقعات چې خلکو یې څه شی زده کړي دي، نو چې نن سبا هم چاته پته ولګي چې ده څه زده کړي دي نو بیا د دنیا ورپسې راماتې څوک ما دمه چوه، څوک یې سخت کوه، څوک یې تعویض کوه، دا یو جنجال جوړ شي. دنیا را خطا ده او څوک وایي برګي مرض مې دی هله ما باندې دم واچوه، څه خو دې زده کړي ما له علاج وکړه. هلته بل راځي د هغه سترګې ړندې دي په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي. هلته بل را خطا دی زه خوشحال یم په ما دم واچو چې خدای مې جوړ کړي ما له څه علاج وکړه. هلته بل را خطا دی زما خو د جوزام بیماري ده هډوکي مې رجېږي، د کونډو دړ مې دی، د خلاص وخپو دړ مې دی، هله شابه ما له علاج کوه. دا هلک هغې راهب سره
هغه چې کوم اصل استاد د پادری سره ملو شو وی دغه واقعیت شو او ورته بچي وی د مان اوچت شوی ها کله شاګرد د استاد اوچت شي کله مرید په مرتبه کې د پیر اوچت شي خواریو کې مهنت وکي بچي ما نه اوچت شوی او یو خبره ده کومه اسنه جنجال کې مبتلا نشي ازمایش کې مبتلا نشي نو که په ازمایش او جنجال کې کله مبتلا شوي د خدای خاطر وکړه مونږ ونه خیر ګیریږي بیا هغه ته پته و چې بادشاه مشرک دی کافر دی بادشاه خو خدای نه مني سر نه خدای نه مني بادشاه کافر دی او دا سړی خو چې دا غزارې وکړي خو مسلمان دی نو دا جنجال به جوړېږي نو ده ته وایي چې دا مسلمان درته چا ښولې ده نو دی به ما ښایي دا هغه ورته وایي چې ګورې لکه خدای لپاره مونږ ونه ښایي ازمایش مصیبت به راځي خو مونږ ونه ښایي هغې نو استاد جي تا ولې ښایي کسان ولا راځي او د منا چې یو سلسله روانه شو او د خلکو دا خیال دی چې دغه جادو زده کړی دی مولا صاحب نه خو نه دی خبر چې دغه نه زده کړی دي نو د بادشاه په دربار کې یو اهم سړی په سترګو ړوند و نابینا په دواړو سترګو او سړی اهم سړی هغه د مټه هغه ته چا الوي ورو پروپاګاندا او شو چې هغه ته چا الوي نه ولا راغی لاس نیولې چا راوست هلکه زه خبر شوم چې تا علم زده کړی دی نو زما سترګې ړندې دي او په ما دم واچو که خدای مې جوړ کړي خدای نه که زه جوړ شم دم واچو که زه جوړ شم دا هلک ورته وایي چې زه خو جوړول نه پوم او نه جوړول زما کار دی وایي دا د چا کار دی وایي دا د الله یو دم د باندې اچومه خو چې کوم رب دې جوړ کړي په هغه به ایمان راوړئ دا اوس چې کوم رب دې جوړ کړي ایمان به پرې راوړئ وړو وایي چې بلکل به په ایمان راوړم خامخا چې زه جوړېږم او زه په دنیا ینم زه په دا رنګونه ینم دا رنګونه چې دا شین دی او دا سور دی او دا سپین دی بشیر جان ته مې لکه ته چې ړوند دی تا په لکه سار مان دی بشیر جان وایي چې د یو ارمان خو شته هغه شته خو دا بوډا دی هغې نه ووته نو ما وی چې پسې په لار باندې یاره وی چې دا شین رنگ به څنګه یو دا سور به څنګه او دا سپین به څنګه یو دا تور به څنګه واقعي ما وی د په لاس خو به نرم او ګرم معلوم کی یخ به معلوم کی اواز خو به په غوږو پیژنې چې دا د پلان کې اواز دی لیکن واقعي دا شکلونه او رنګونه دا په سترګو معلومیږي او سترګې واقعي د خدای نعمت خو دې په دې خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمایي چې د چا نه سترګې والم او دې پې صبر وکړي د دې په عوض کې به جنت ورکوم هغه ته وایي چې کوم رب ته سوال وکړم او تا جوړ کړي هغه رب به ومنې اړون وي بلکل هغه هلک په دې ړوند باندې دم واچو یا الله ته خدای جوړ کړې خدای جوړ کړ چې جوړ یې کړ ړوند مسلمان شو بادشاه ته اطلاع ورسېده چې هغه د فلانکي هغه ړوند وزیر زوی یا د وزیر رور یا ستا رور د اهم سړی د بادشاه د خاندان هغه خو جوړ شو ښه تېر راوله چې بویه ته وله وی دا چا دغه هلک تېر وتم دا چا جوړ کړې وی دا رب څوک دی زما الله وی خدای خو دې بادشاه ورته وی وی نه ته نه هغه رب دی چې زما د سترګو د جوړوالي او د ړوندوالي مالک دی هغه رب دی چې د اسمانونه پیدا کړي دي هغه رب دی چې د ځمکه پیدا کړې ده او هغه رب دی چې د نهرونه او دریابونه پیدا کړي دي هغه جوړ کړی دا معامله د سره چا کړې ده دا راته ووایه وی دا هغه هلک بادشاه فورا اډر وکړه هلک راول چې هلک یې راوسته او ځان ته دا هلک حاضر که دا چې کوم د جادو پسې لېږه او دا هلک نوم عبدالله ابن تامر د پلار نوم یې پتې سره تامر او نوم یې عبدالله ورشه یې راوله چې راوسته ورته یې ویل چې ښه بچي جادو دې لکه چې زده کړي ما خو لېږلې وې باباجي نه دې هر څه زده کړل ګوره سړی دې دم کو او جوړ شو چل دې زده کړی دی وی دا خو ما نه دي جوړ کړی دا چا جوړ کړی دی دا رب جوړ کړی دی څه دې وې او کله رب جوړ کړی دی وی رب خو دې زم وی زه پیزانه ته پسې رب ته رب نه رب هغه ذات دی چې دا ټول کائنات او ځمکې اسمانونه او تا ستا پلار یې پیدا کړي بادشاه وی دا ړوند چې جوړ شو دا هم جیل کې واچوي او دا هلک هم جیل کې واچوي او چې کله تحقیق شروع شو انویسټیګیشن چې دا چا دا سیدونه خولی دي نو بیا خو سړی نشي ټینګېدی نو هغه راهب یې وښو پادري یې وښو چې دا خو فلانکي پادري راته را چل خولی دی بادشاه پادري راوست وي دا ټول روانې ستا دی دا جنجال تا جوړ کړ دی خو ما جادو له لېږه او تا لار کې را ټینګ کړ خپل سیدونه دې ورته وخور نو د پادري متعلق یې اډر وکړ وی دا دې وتړی او اره والا په سر کېږدی وی اره یې کې تر ویښه پورې نو راهب غریب وی اره په دا سر باندې ورته اره کېښوده او تر خپو پورې اره که نیمې یو خوا غورځو نیمې بل خوا غورځو زما وروڼو قسم دی که تاسو نن میډیا وکتله که او بالخصوص دا سوشل میډیا ورته وایي که دا کومه میډیا ورته وایي دا ستاسو فیسبوک میسبوک والا نو دا یاد نن په برما کې تازه کېږي دا یاد نن برما کې تازه کېږي چې ما واورېدل چې ګاډي پورې ولې یو خپو تړي او بله نو په دا میندې نیم کېږي او ټیکټر یې پې د پاسه ګرځوي ویې تړي
د پاسه پې ګرځئ او پارو باندې حرکوي او هغه تکلیفونه مسلمان ته نن هلته میلاویږي چې انسان په حیثیت د انسان د هغې برداشت هم نشي کولی مسلمان خو لرې لویه خبره نو راهب یې راوست هغه له په سر باندې هره کېښوده هغه یې په میان دوه ځایه او د هلک ته یې وی عبدالله ابن طامر ته وی تا هم نه پرېږدم خو تا سره یو بل چل کومه تا د غر رارغړومه چې سم دې ډکرې ډکرې کړم او لاندې د غر په ویښ کې به پروت چې دا مارغان دې دا غوښې وخوري نو پولیس پوج لی ورکوي دی پوز یې پلان کې غر ته او چې د غر څوکې ته وخېجوې نو دې کور کې لاس پې ولو تړی او راویرغړوې چې ښې دا وجود ټوټې ټوټې شي او دا کاڼي دا سر او دا مخ ښه وډبئ او لاندې دې ویښ له راشي او په دا ویښ کې زخمي پروتې ټوټې ټوټې او دا مارغان دې دا غوښې وتښتېد دې څنګه به راوخېجو د غر سر ته نو ګوره جند او مرګ خو مونږ وایو چې د چا په لاس کې دی د چا الله لاس کې الله په دې غر یو زلزله راوست او داسې جړق پې راغی په غر باندې چې دا هلک په کوم تیږه ولاړو هغه ځای نه منړقېده او چې هغه کوم پوج او پولیس په کومو کاڼو ولاړو هغه ټول لاندې وښویېدل او ټول غل شو دی بچ پاتې شو واپس راغی بادشاه وی څه چلو شو وی دا چلو شو وی ښه دا اوس به پته ولګي دا خو یو اتفاقي زلزله وه دا ته بچ شوې مړه شو وی داسې وکړې دې بوځې او جمدې جاړې دریاب ته ورغورځوې چې دا غوښې مارغان وخوري کښتی ورکړه او په کښتۍ کې کېنو چې خره دریاب منځ ته شی چې دې رونخېږي غاړې ته نو ورشغالې کې چې دریاب منځ ته شو الله پاک ټوټې ټوټې کړه کښتۍ او چې څومره کښتۍ غرقه شوه چې کوم پوج پولیس ورسره ټول دریاب ته پرېوتل مړه شو او دې په یو تخته خدای بچ کړه غاړې ته یې راوست الله مدد کوي دا ګورې منګړت قصه نه ده ما مخکې حواله درکړه رسول الله مبارک فرمایي صهیب رومي ته نقل کړي او د حدیثو مختلفو کتابونو کې دی واپس راغی بادشاه وی چې نه دې پرېږدم وجدم خو دې خامخا هلک وی بادشاه سلامت خپل خلک مه وجنه ما نشي وجلی ما نشي وجلی هغه ستا به مري او که خامخا مې وجنې نو زه درته یو چل ښیم هغه چل وکړه یو چل درته ښیم بس هغه چل وکړه وی څه چل وکړمه وی ما یو اونې ته وخېجمه ومې تړه او یو غشې به راوالې او په هغې به مې ولې خو هسې نه دا به ورسره وی چې بسم الله رب هذا الغلام د خدای په نوم دی ولم کوم خدای چې د هلک رب دی د دې هلک چې کوم رب دی نو په هغه نوم دا ویشتل کړ نو دا یو علاج شته بله نشته بادشاه ویل چې دا یو ښه دی خو چې تا لرکم سړی لرکم یعنې دا اوس یو باندې به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې به مسلمانېږي په بل به دمه چې خلک رنځوران خو ډېر دي دا ټول رنځوران به جوړېږي مسلمانېږي لوی انتشار جوړېږي بادشاهي به رانه لاړه شي اوس خو ماته خلک خدای وایي بیا به راته خلک ګیا هم نه اچوي بیا به څه کېږي نو بادشاه او چې کله مې ولې نو یو خلک به راغونډی مخلوق به ټول راغونډ کې بادشاه وی چې دې خبره کې وزن شته مخلوق به راغونډ کړم نو چې دې مړ کړم نو خلک به ویریږي د دنیا خلک یې راغونډ کړل راشه هغه هلک وجلی کېږي کوم هلک چې د بادشاه خدای نه مني کوم هلک چې ځان ته وایي چې د ما رب شته دې اوچت کو یو ونې پورې وتړه او بادشاه غشې راواغېش په خپله وی ګوره چې وجدم یې که نه وجدم چل خو هلک په خپله خولې او چې غشې راخ کوي بسم الله رب هذا الغلام د ما دې په هغه الله باندې د هغه نه مدد غواړم چې کوم د دې هلک رب دی او چې غشې وویشت تاس چې دا غریب په دا سڼې ولګېد هغه ته چل خو په دقه سڼه ولګېد او چې په سڼه ولګېده نو سڼه باندې چې خو چې غشې وردن نه شي خو مازغو ته رسېږي نو غریب شهید شو وفات شو او چې دې شهید شو وفات شو نو خلکو ویل لکه دا هلک خو په رښتیا و دا خو رښتونی دی او د دې هلک رب خو په رښتیا شته نو خلک ټول مسلمانان شو دړادل په هره محله کې 10 مسلمانان په هره کوڅه کې 10 مسلمانان په هره محله کې 140 مسلمانان بعد پکې کافر هم پاتې شو خو لګیا د اکثریت مسلمانېږي هلک په حق او جي هلک په حق او دا دې ګوره چې هغه ټکي واغې چې د هغې الله نه مدد غواړم چې د دې هلک رب دی نو دا بادشاه رب نه دی که نو بادشاه ته چا وی د یو نه یېرېدې دنیا مسلمانه شو اوس به څه کې بادشاه ظالم و بادشاه اډه وکړه پولیس فوج ته وی په هره کوڅه کې خندق وکنه وی په هره محله کې خندق وکنه وی نو خندقونه یې وکنول او چې دا کوم مسلمانان دي او د دې غلام د دې هلک رب مني نو ورته ووایه که واپس خپل دین ته راځي او دا نوي دین پرېږدي خو مې وجدې او که نه پرېږدي نو اور بل کې په دې خندقونو کې او دا هلکان پکې وروغورځوي دا مسلمانان پکې وروغورځوي اور یې بل که اور خندقونه یې وکنول او خشاک یې پکې واچو او ښه مضبوط اورونه یې پکې بند کړل ښه مضبوطه او دغه مسلمانان یو یو به یې راغېشته او په اور کې به یې غورځاو 10,000 مسلمانان یې شهیدان کړل دا د یمن د نجران علاقه وه نجران اوس سعودي حکومت کې دی
د نجران نه پورې غاړه یمن دی خو هغه زمانه کې دا نجران دا د یمن حصه وه د یمن د نجران حصه وه نو 100,000 کسان دا یې غریبانان شهیدان کړل او چې کوم د ده په دین باندې نو هغه د ده په دین و د بادشاه هغه پرېښودل یو کس پکې و دوس یې نوم دوس هغه وتښتېد مسلمان و خو وتښتېد باقي یو مسلمان پرې نه ښود ټول شهیدان شو یو کس پکې و دوس او وتښتېد شام ته مسلمان نو قیصر روم هغه سره ملاقات وکړ او ورته ویل چې دقسې هغه څه عیسایي و قیصر روم په دغه وخت کې څه عیسایي و ورته ویل چې دغسې هغه کوم خلک و رب منه الله منه نو هغه خو هغه ذونواس بادشاه مړه کړل ټوله نو هغه وخت کې هغه سوچه مسلمانان لکه سوچه عیسایان به ورته ووایو سوچه عیسایانو او قیصر روم هم عیسایو نو قیصر روم به برهم شو هغه وی ښه زما د دین خلک ولې 100,000 مړه شو نو د حبشې بادشاه نجاشي به ورته وی هغه ته خط ولېږه وی فټافټ په نجران باندې حمله وکړه او دغه بادشاه سره د کافرانو مردار کړه ختم نو نجاشي بادشاه لاړ هغه ور باندې حمله وکړه چې حمله یې وکړه نو چې څومره هغه یوسف ذونواس بادشاه کافر هغه او د هغه چې څومره قوم ټول یې مردار کړل ټول ختم او دا بادشاه دې په کښتۍ کې وتښتېده دې دریاب کې کښتۍ کې کېناست وتښتېد چې وتښتېد الله هغه په هغه کښتۍ پې اله وړې کړه او په هغه اوبو کې خدای هغه غرق کړه